بسم الله الرحمن الرحيم. فقد يكون أي تنازع الفعلين في الفاعلية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد. وقد يكون تنازعهما في المفعولية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية. خجي وليس بشروط کتاب د مرفوع تعریف کړي واغې سم ته ویل کېږي چې دا فاعلیت په علامه باندې مشتمل وي. به ورپسې د فاعل تعریف کړي واغې سم ته ویل کېږي چې مخکې تر نه فعل شوی فعل وي او د ته مسند وي په طریقې د قیام په د پورې. به د فاعل قواعد شروع کړي وو. هغې کې اوله قاعده دا وه چې فاعل چې دی دا به د فعل سره نږدې معنی ده. راجح دا ده چې فاعل به د فعل په جمله معمولاتو باندې مقدم وي. داسې وکنه. به دویمه قاعده دا وه چې څلورو محلونو کې تقدیم د فاعل وجوبي دی او څلورو کې تقدیم د مفعول به او تاخیر د فاعل وجوبي دی. او دریمه قاعده دا وه کله کله فعل حسبیږي په حسب جوازي سره او کله کله په حسب وجوبي سره. او څلورمه قاعده دا وه کله کله فعل او فاعل دواړه حذفیږي جوازن چې قرینه موجوده وي. پنځمه قاعده دا د تنازع والا شروع وه چې کله په یو اسم ظاهر کې د دوو عاملینو اختلاف راشي، یو وایي زما فاعل بل وایي زما فاعل، نو دا یو خپله قاعده شوله. برحال اول ورځ باندې موږ پوره د تنازع هغه تفصیل دا بیان کړی وایي. په دویمه ورځ باندې متن کې لږ سبق ویلی و ښه کتاب کې. هغې کې مې یو د تنازع تعریف کړی و. تنازع چاته وایي چې کله کم از کم دوه عاملان شدت تقاضا وکړي په یو اسم ظاهر کې د عمل کولو، هغه اسم ظاهر چې د دې دواړو نه پس واقع وي او په هغه کې صلاحیت د دې خبرې چې د هر یو دپاره معمول واقع شي یادم شي. او به م ویلي مرکزي خبرې پکې دوه دي. یو په دغه اسم ظاهر کې به صلاحیت وي د دې خبرې چې معمول د هر یو واقع شي، او دویم هر یو عامل به تقاضا د عمل پکې کوي. دا دوه پکې مرکزي خبرې دي. نو دا یو بحث شو چې هغه تعریف د تنازع. موږ اول ورځ باندې څلور بحثه پکې ویلي وو، دا به ذکر کوو. دویم بحث چې دی هغه څلور صورتونه د تنازع دي، نو هغې ته لږ غوږ کېدئ. یو پیرې وایي نور کتاب کې ذکر دي. صورت اول دا دی چې تنازع په فاعلیت کې هر یو عامل تقاضا کوي چې اسم ظاهر د زما دپاره فاعل جوړ شي. مثال لکه ضربني واکرمني زید. ضرب فعل مفعول امر سره شته یا متکلم، دغه شان اکرمه کې مفعول شته فعل دی، خو فاعل یو هم نشته په زید کې هر یو تقاضا کوي زما د فاعل شي. رسو دویم صورت دا دی چې هر یو تقاضا د مفعولیت کوي د اسم ظاهر. یو وایي چې اسم ظاهر د زما دپاره مفعول شي، بل وایي زما دپاره. ضربت واکرمت زیدن. ضربت فعل فاعل دی، اکرمتم فعل فاعل دی، مفعول دی یو هم نشته حالان کې غواړي، نو زیدن کې لنجه جوړه ده د چا مفعول دی. دریم صاحب د کافی سره دریم صورت ذکر کړی، بس نورې څه نه دي ویلي، مثالونه پرېښي دي. او فی الفاعلیة والمفعولیة مختلفین. کله په فاعل او مفعولیت کې چې دا دواړه مختلف وي، نو موږ دې دوه صورت راوباسو. اول پکې تقاضا د فاعل کوي، دویم تقاضا د مفعول کوي، لکه ضربني واکرمت زیدن. او څلورم د دې برعکس دی، اول پکې تقاضا د مفعول کوي، دویم د فاعل کوي. ضربني واکرمت زیدن.
ضربت اکرمنی زیدن پوه شلی بی رضی ورلکا کتاب کې لیکل شوی ارسه دغه دویم باس د څلورو صورتونو بیان کوو نوی فقد یکونو کله کله وی ای تنازع الفعلین په دې عبارت سره علامه جامی رحمه الله د یکونو د ضمیر بیان کوي غرض یې دا دی چې اسم د یکونو څوک دی هغه تنازع الفعلین دی نه کله کله دغه تنازع د فعلینو فی الفاعلیت په فاعلیت کې وي فاعلیت کې څه مطلب بأن یقتضی سره دغه باقاعده صورت بیانوي اسم ظاهر مبارک یو وی زما دی فاعل شبل وی بأن یقتضی کل منهما هغه دا چې تقاضا کوي هر واحد پر دواړو فعلینو کې ان یکون الاسم الظاهر چې وی دی اسم ظاهر فاعلا له هر یو تقاضا کوي چې دغه اسم ظاهر دی د لپاره فاعل جوړ شي فاعلا فاعل دي شي له دغه لپاره نو دلته عمل کې دواړه متفق شو په اقتضا د فاعلیت کې فیکونان نشبه دواړه فعلونه متفقین نو کیږي به دواړه فعلونه متفقین فی اقتضاء الفاعلیت په دې خبره کې چې دواړه به تقاضا د فاعلیت کوي مثال بیانوي ضربني واكرمني زيد اي مثال شو دم وفي المفعوليه كفي عبارت سره وفي المفعوليه صرف کنه وقد يكون او کله کله تنازع څنګه دی کفي عبارت بس سره دومره دی وقد يكون او کله کله وی دغه تنازع د دواړو فمفعولیت کی مطلب دا دی چې دا قد يكون دلان دی فی الفاعلیت معنی عطف دی فی المفعولیت ذکر ورسره وقد يكون روي استلو کله دې صورت را ته بیان کړي صورت بیانې چې دواړه د مفعولیت تقاضا کوي بأن يقتضي كل منهما چې تقاضا کوي هر واحد پر دواړو عاملانو کې فعلانو کې دسه اي يكون الاسم الظاهر چې وي اسم ظاهر مفعولا له دا دې لپاره مفعول شي مونږ څه بسان نه دی ډېر د دې صورت کې به متفق شو خو په تقاضا د مفعولیت کې متفق شو دا دوه صورت د اتفاق شو فیکونان اتفاق په دې اعتبار سره چې دواړه عمل یو شان تقاضا یو شان کوي کنه اول صورت بیل له دویم بیل له فیکونان نشبه دواړه عاملین فعلین دا به متفق شي په اقتضا د مفعولیت کې مثال لکه ضربت اکرمت زیدن زیدن کې تنازع د یو زمانه بار د مفعول بل وې زمانه بار د مفعول شي دریم وقد يكون تنازعهما في الفاعليه والمفعوليه بي وقد يكون تنازعهما روي استلي شركي چې دا في الفاعليه والمفعوليه دا هم في الفاعليه منعت بدکم شاوله کیو او دا قد يكون نلاندې دي تاسو لږ بر وګورئ دریم صورت داري چې کله تنازع په فاعلیت او مفعولیت کې دا ده کنه د دې عبارت کې دوه احتمالات دي تر دې پورې چې کوم عبارت دي څو احتمالات دي پکې دوه فاعلیت او مفعولیت کې تنازع وي څه مطلب اول احتمال فاعل موجود وي اسم ظاهر وي مفعول موجود وي اسم ظاهر مخکې دوه عاملان وي دی اول هم فاعل او مفعول نه د دویم هم فاعل او مفعول نه نو دا دوه اسمونه چې دي اول فعل تقاضا کوي دا اول دی راله فاعل شي او دویم دی راله مفعول شي دویم فعل وي دا اول د زمانه لپاره فاعل شي او دویم دی راله مفعول شي دلته اتفاق را لکه خیلمي نه پیږي څو اسمونه دي دوه دي عاملان هم دوه دي اول عامل تقاضا کوي اول دی راله فاعل دویم دی راله مفعول شي دویم فعل او عامل تقاضا کوي اول دی راله فاعل دویم دی راله مفعول نو کوم چې فاعلیت تقاضا پکې کیږي دواړه پکې کوي زمانه فاعل شي او کوم چې مفعولیت دغه کې دواړه تقاضا کوي زمانه پر دي مفعول شي پوه نه شئ الحمدلله
تاسو پوه شئ کنه يهديكم الله. نو کم بحث چې زمونږ شروع دی نو دا د هغې نه به نه وي ښه هغه وروسته روان دی. کم دویم احتمال دی هغه به بیان کوم. زما کومه خبره مې وایي وکړه پوه شولې پې چې څو اسمونه وي دواړه اسم ظاهر وي. اول فعل وي اول دی راله فاعل شي، دویم فعل وي ما لپاره هم دی فاعل شي، فاعلیت کې اتفاق شو. اول فعل وي زما لپاره دی دغه دویم اسم مفعول شي، دویم فعل وي زما لپاره دی مفعول شي، مفعولیت کې اتفاق شو. دا خو بینه د اول او دویم صورت په شان شو. نو دا مستقل دریم صورت نه وایي. ورته وګورئ وذلك دا فی الفاعلیت والمفعولیت چې دی یکون علی وجهین دا په دوه طریقو سره کیږي. احدهما یو په دغه دوه وجو کې دا د یقتضی کل منهما چې تقاضا به کوي هر واحد په دې دواړو کې عاملینو کې فاعلیت اسم ظاهر د اسم ظاهر د فاعلیت ومفعولیت اسم ظاهر او د مفعولیت د اسم ظاهر اخر چې کوم بل اسم دی غیا دی کا فاعلیت هغه په یو کې کوي مفعولیت هغه په بل کې فیکونان متفقین په دې صورت کې به دواړه متفق شي فی ذلک الاقتضاء په دغه تقاضا کې به دواړه متفقي هر یو فاعل غواړي هر یو مفعول غواړي. مثال لکه ضرب و اهان زید عمرا دو اسم ظاهر دي یو زیدون دی بل عمران دی عاملان دو دي ضرب او اهان. ضرب او اهان دواړه په شریکه تقاضا کوي په زید کې چې دا دی راله فاعل شي او په امرن کې دواړه تقاضا کوي چې دا دی راله مفعول شي. ګورئ ضرب واهان زید عمرا وليس هذا قسما ثالثا خیلم ده کنه علامه جامع وای دا کوم قسم ثالث شمن بیانه وغدانه دی دا خو بینیه ولا دویم صورت دی. من التنازع اذا التنازعنا بل هو اجتماع القسمين الاولين بلکې دا خو اجتماع د اولنو قسمینو د دواړو وثانیهما خجی وساته صحیح صورت وخایا چې کوم دریم جوړ شي کم دی به هغه به یو اسم وي اسم ظاهر به یو وي یو به کې د فاعل تقاضا کوي بل به د مفعول تقاضا کوي وس صورت جوړ شلو لکه رس عبارت د کافی ملاری سله مختلفین یعنی اقتضا مختلفی یو د فاعل تقاضا کوي بل د نمخ کې مثال کې هو اقتضا برابر و یو کې د فاعل کوله دواړو بلکې د مفعول کوله دواړو تقاضا برابر و او دلته څنګه کم یو پکار دی چې تقاضا مختلفه وي نو دغه مقصودی دی ګوره وته وثانیهما او دویم په دغه دوو کې دو وجهانو کې چې کوم دویم وجه دا هغه د یقتضیا چې تقاضا بکې احد الفعلین فاعلیت اسم ظاهر د اسم ظاهر د فاعلیت یو به د فاعلیت تقاضا کوي نو کاول د فاعل کوي والاخر مفعولیته او دویم د مفعولیت تقاضا کوي یعنی دویم مفعول اول د فاعل شو دویم د مفعول شنو دریم صورت شو او کاول د مفعول شي دویم د فاعل شي نو به څوم صورت شي څلورم بشي. ايقتضي احد الفعلين تقاضا بکې په دوړو فعلینو کې یو فاعلیت اسم ظاهر اسم ظاهر د فاعلیت والاخر د دوو کې چې کوم بل دی اب تقاضا کوي مفعولیت ذلك الاسم الظاهر چې دغه اسم ظاهر د ما لپاره مفعول شي بعینه هم دغه اسم یادی دا دی مفعول شي ولا شک فی اختلاف اقتضاء الفعلین که دغه شن شي نو هیڅ شک نشته چې وس تقاضا د فعلینو شدا دا مختلفه شولا اختلاف را له تقاضا د فعلینو کې په هذه صورت په دغه صورت کې وهذا هو القسم الثالث دا دویم وجه چې والی دغه قسم ثالث دی کوم چې مقابل د اولینو دی ځکه اول د فاعلیت و فقط دویم کې د مفعولیت و فقط او د دریم کې فاعلیت او مفعولیت دواړه شول یو د فاعل بل د مفعول مختلفین قید ګوره فقوله دا قول د ماتن دا علامه ابن حاجب دا قول چې مختلفین ویلي نو علامه جمی وی لتخصیص هذه صورته دا مختلفین چې ویلو نو په دې اخیرو دو صورتونو کې د اخیره کوم صورت دی دوی دایته واخصلو زکه په دې کې چې کوم اول صورت واخو دا اول او د دویم قسم مثالونه ما خبرونه رسیدلې صاحب د کافی کوم قید ولګولو مختلفین
دې کې اشاره وکړه چې لکه فی الفاعلیت والمفعولیت کې دوه وجې جوړیږي نو کومه چې اوله وجه دغه نه یادومه ځکه هلته مختلفین نشته اقتضاد دویمه یادومه لتخصیص څه وایي لتخصیص هذه صورت بالارادات نو دې کې تخصیص دقه صورت کوي کوم چې دریم دی او بالاراده کوي اراده په دې مختلفینو کې یعنی دا قید احترازی دی خو اتفاقی نه دی بده سره غاول کوم صورت جوړېدل هغه بار کو غنه یادو یعنی سره علامه جامی پورا ترکیب ذکر کوي سره د محذوباتو قد يكون تنازع الفعلين کله کله وی تنازع د فعلینو واقعا فی الفاعلیه والمفعولیه واقعی وی فاعلیت او مفعولیت کی حال کون الفعلین په داسې حال کې چې دغه فعلین چې دي مختلفین فی الاقتضاء دا په تقاضا کې مختلف وي په دې عبارت سره صاحب د جامی څو خبرو ته اشاره وکړه یو دا چې د مختلفین چې راغلي دا حال دی تعین د اعراب وکړو پوه شولې به او د دې نه مخکې فی الفاعلیه والمفعولیه چې وذو الحال خیلمو کنه اچھا جی فاعلیت مفعولیت نه کون الفعلین فعلان چو چاته چې ضمیر راځيو ضمیر په تاسو خیر وکنه قد یکون کی چاته راځيو نه چې شو ضمیر څه تنازعهما ضمیر تراجيو کنه خجي بعدهما كم اغا فعلين وتراجيو بيتسو فقد يكون في الفاعلية او بين مفعولية وفاعلية ومفعولية مختلفين مختلفين تشراور سدلو ويجي وإذا حال لي نديز الحال آغا ضمیر چې چاته راځي بعدهما کې چې څوک افعلان او هغه حال ازل حال لې ورسېدلې په کوم ځای دی وذلك لا يتصور الا وس چې په اقتضاء کې دواړه عاملین مختلف وي د دې تصور کله کېږي وای دا ال چې یو اسم ظاهر وي یو عامل دا یو عمل تقاضا کوي بل د بل کوي او که دوه اسم ظاهر وي یو په یو کې دواړه په یو کې د فاعلیت او په دې بل کې د مفعولیت تقاضا کوي خو مختلف نشو په اقتضا کې وذلك لا يتصور او دغه اختلاف چې دا نه متصور کیږي الا اذا كان الاسم مگر دا کوي دغه اسم ظاهر المتنازع فيه کوم کې چې جګړه ده واحدا یوي نو البدا دریم صورت متصور کیږي وانما لم يريد مثالا لقسم الثالث اکبر وګورئ اعتراض جواب دی تاسو سوچ صاحب د کافی دا اول لپاره مثال راوړی دی ځلک به سورې مننه یارات ازقاب بوجه طبيعه سنات شان دي پوهیږي خو کنه او کله د دویم د بارے مثال راوړو دریم د بارے مثال راوړو دا ولی جواب داري دوه جواب یو دا چې غي مثال خو آسان دی کنه یار اول او دویم کې چې تیر شو غدي کنه او دویم جواب دې سیو که صحیح چې به یې اول او دویم کې مثالونه رااله دریم د خپل جوړیږي اول جواب دا و چې ذکر نه کو ځکه چې آسان دی دویم جواب دار چې نه ذکر شوی دی خو بس مخکې ذکر شو مخکې اولنې مثال څو ضربني واکرمني زید دویم څو ضربت واکرمت اول نه فعل رواله اول دویم نه فعل رواله اول ضربني ضربت بس راشه ضربني وضربت زيدا دای مثال شو اول نم دویم رواله فعل دویم نم دویم رواله ضربت واکرمت ضربني واکرمني وکنه او دویم څو ضربت واکرمت نو دسی به وي اکرمني واکرمت زيدا پوینه شلې پی نو دا اول فعل د دویم نم اول فعل اول دویم فعل د دویم نم دویم فعل دو صورت شو دریم اول فعل د دویم نه دویم رواله
ضربني واکرمت زیدا الټه کوس اول نه دویم او د اول د دویم نه اول کا ضربني واکرمني نو اکرمني او ضربت زیدا په نه شلې پی څو مثال جوړ شو څلور جوړ شو تاسو ګورئ څلور پکې نورم جوړیږي کوم له دور رسیدلو وانما لم يرد او بشک یقینا رانولو صاحب د کافی مثال لقسم مثال السفارات لانه اذا اخذ فعل من المثال الاول زکا کچری واخصل شی او فعل د مثال اولنا وفعل من المثال الثاني او فعل د مثال ثانینا نخبل حصل مثال للقسم الثالث قسم ثالث پر مثال جوړیږي د اول مثال نه فعل روالي د دویم نیم روالي دي کې وسلور سره د جوړیږي واورات وذلك يتصور على وجوه كثيره څنګه اول فعل ضربني د دویم نم اول فعل ضربته علم دې کنه زیدن دویم اول د دویم فعل د دویم نم دویم فعل واکرمني واکرمت زیدن دریم اول فعل د دویم نه دویم فعل ضربني واکرمت زیدن څلورم اول نه دویم فعل او د دویم نه اول فعل اکرمني وضربت زیدن وغير ذلك دغه شنورم دي دغه شنور څه جوړیږي دي کې دا زیدن اسم زیر موږ منصوب جوړ کو کې خیلم وي دا څه وکنه مرفوع جوړ کې څلور به کې غا جوړیږي وغير ذلك